نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا او د الله تعالی د قدرتونو د نخونه داري ساز د پر الله پیدا کړی دي ستاسو د نفسونو د جنس په شانتي جوړي لتسكنوا الیها د پاره تاسو سکون حاصل کې هغه ته وجعل بینکم موده ورحمه اگر زوري د مینس تاسو کې مینا او رحمت ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بشک دې مذکور کې لوی نه خدای قوم د پاره چې فکر کوي نبی علیہ السلام فرمایي ذاتا کوم من ترزون دین او خلق او فان کی هو کله چې راشي تاسو ته هغه سوچ دا وی دین او دا وی خوې برابرۍ نو په نکاح باندې ورکه هغه لا خپل خويندې لونه او په نکاح تی واخلي الا تفعلوه کچری تاسو د خواهش ته پوره کولو کوشش کوئ او د دین او د اخلاق او د کردار او د سیرت خیال نه ساتئ نو تکون فتنه فی الارض و فساد کبیر نو په دنیا کې بلوي فساد او فتنه جوړ شي د طلاق سلسله به شروع شي او د فحشه عریانی سلسله به شروع شي او د خځې د خاون په منځ کې د دوری او د نکاح چې کوم صفتونه دا به ختم شي او دوری به شروع شي نن بحث چې دی دا علی الزواج و تسهیله نکاح او د نکاح چې کومه مقاصد دي مصلحتونه او مصالح دي داغه مبارک یو څو خبرې په دنیا کې د ټولو نه اوله رشته چې دا قائمه شوې ده نو دا د ښځې او د خاوند په دنیا کې اوله رشته دا د پلار او د زوی نه ده دا د مور او د لورم نه ده د خور او د ورورم نه ده د ټولو نه مخکې اولنۍ رشته چې جوړه شوې ده په انسانیت کې نو آدم علیه السلام له الله حوا به پیدا کړې ده او حوا به د آدم علیه السلام ښځه ده د دې وجې نه اولنۍ رشته چې په دنیا کې قایمه شوې ده نو د ښځې او د خاوند ده د دې وجې نه د دې رشتې ډېر لوی اهمیت دی او د هغې اهمیت ته د دې وجې آداب هم زیات دي شرایط هم زیات دي سخت دي چې دا اوله رشته قایمه دایمه پاتې کول غواړي نو په دې آداب به خیال کې د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د نکاح مقصد یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج و اے ځوانانو چې څوک تاسو کې طاقت لري د باءت د ښځې رساتلو د ښځې رساتلو د هغې دپاره د دار او د سکنا د اوسېدلو د خوراک او اسکاک او د خرچې د لباس او د علاج او د معالجې او د هغې د عزت د ساتلو
د هغې د حفاظت د ساتلو د خواهشاتو د پوره کولو څومره طاقت دی دا تا کې وي نو فلیتزوج. او بیا د نکاح د ټول نه اوچت صفت فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. او چې سړی د نکاح نه بعد هم کدا ښځه ده او کدا سړی دی چې په هغه کې د دوه صفتونه رانه شي اغض للبصر واحسن للفرج نه دی د نکاح په صفاتو کې نه دی راغلی. لہذا دی داسې دی لکه د چې نکاح نه وي کړي او د ده دپاره هېڅ څه خیر نشته دی او نه د لپاره چې دی نو څه کوم آداب او صفتونه دي او کومه راحتونه او رحمتونه دي په نکاح کې عادت نه میلاویږي. چې د واده نه بعد هم د دې اغض للبصر نه دی، د نظر په کنټرول کې نه دی، د سوچونه فکرونه کنټرول کې نه دي. او د هغه شانتي شادي شده انسان دی، سړی دی یا ښځه او دا در په در او خاورې په سر ګرځي او کله په یو در کې پروت دی او کله په بل در کې پروت دی او کله یو طرف ته او کله بل طرف ته ګوري. نه نظر کنټرول دی، نه دماغ کنټرول دی، نه سوچونه فکرونه کنټرول دی، نه خواهشات کنټرول دی. هغه شانتي دی څنګه چې مخکې و هغه شانتي فاسق فاجر دی، هغه شانتي فاسقه فاجره ده. نو د دې نکاح څه فایده نشته دی. داسې ښځه خاوند به چېرته یو بل سره نه خوشحاله وي نه به خوشحاله شي. نه به دوی ته د نکاح چې کوم صفت دی، ګوره قرآن د هغې ذکر کړی دی چې من آیات ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. دا سکون به ورته نه میلاویږي، همیشه به پریشان وي. وجعل بینکم مودة ورحمه. نه به د دوی په منځ کې د الله د طرفه چې کومه مهرباني او رحم نازلېږي هغه به نازل شي، بلکې د دوی په منځ کې به همیشه پریشانی وي. سره د دې نه دی شادي شده دی، سره د دې نه کور شته، نکاح شته، خو لیکن دې سره دی بې نکاح دی. په حقیقت کې د ده کور شته خو دی بې کوره دی. د ته الله د سکون او د اطمینان چې کوم اسباب دی هغه ورکړي دي، لیکن دی په هغې کې بې سکونه دی، دی بې اطمینانه دی. د هغې وجه دا ده چې دی د نکاح چې کوم آداب دی هغه نه پوره کوي. په ده کې اوس هم چې دی نو هغه صفت نه راځي. کومه صفت چې په ده کې پکار دی چې د واده نه بعد راشي. د واده خو د ټول نه اهمه خبره دا ده چې دی به څه وي، دی به کنټرولي، دی به فاسق نه، دی به فاجر نه، دی به د خپلو خواهشات د پوره کولو دپاره په غیرو پسې نه ګرځي. دی به بهر چې کوم دی خپل وخت نه ضایع کوي، نه به ښځه وخت ضایع کوي، نه به د موبایل غلط استعمال کوي. لکه نن سبا ډېر خلک، ډېر الکان، ډېرې جنکۍ هغه شادي شده دي، غیر شادي شده خو دا پرېږده. هغه شادي شده خاوندان، هغه شادي شده ښځې هغوی د خپل موبایل غلط استعمال کوي. په غلطه طریقه باندې تا د دې اجازت نشته دی. ته چې دی نو من وجې بدکرداره زیناکاره یې، ته من وجې بدکردار او زیناکار یې. څنګه چې نبی علیه السلام فرمایي چې زنا العین النظر، د سترګو زنا چې کوم دی نه بد نظر دی، د غوږونو زنا بدې خبرې اورېدل دی، د ژبې هغه بدې خبرې کول دی، د دماغ هغه بد سوچونه فکرونه په دماغ کې راوستل دی. لیکن چې کله ته موبایل باندې خبرې کوې چا سره نو دا خواهشات او دا ګناهونه پکې ټول راځي. څومره چې ته وایې نو دا به پکې راځي. خو تر دې نه باوجود چې ته یو شادي شده او تا د اوسه پورې د واده چې کومه ذریعه د بچاو وه د حفاظت ته په هغې پوه نه شوې. د دې مثال دا شو چې ته ډېر پالتو انسان یې، ډېر غلط انسان یې. د واده نه مخکې د ګناه یو حیثیت او د واده نه بعد د ګناه بل حیثیت دی. د واده نه مخکې د هغې دپاره څه حد وي، نو د واده نه بعد د هغې دپاره رجم وي، تاکې د فرق نه راځي. او حال دار نبي علیه السلام فرمایي چې فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. دا خو یو طرف ته د سړي دماغ، سوچونه، فکرونه، دا محسوسات چې کوم دی نه دا برابرې یوازې سترګې نه دي، دا د انسان سترګې، غوږونه، وجود ټول دا کنټرول کې راولي. وأحسن للفرج، د انسان خواهشات کنټرول کوي، دی په غلط طریقه بیا زندگی نه تیری. نو ټول لوی مصلحت هم داره چې د واده په وجه باندې د ښځې او خاوند په منځ کې هغه د سترګو، د نظر، د غوږونو، د خواهشاتو د کنټرول کولو یو لوی ذریعه او سبب میلاو شي. بیا د هغې نه پس لوی مصلحت هغه دا دی چې د حصول د ذریت د الواد دپاره سوچ پستا دا وي چې نیک الواد ماله راکړي،
واده تش ته خواهش ته پوره کولو دپاره نه دی. بعضې خلک وایي چې زه والکه 15 کاله 6 کاله او 10 کاله زما بچو ته ضرورت نشته دی. نه، دا خبره غلطه ده. نبی علیه السلام فرمایي، امام ابو داود نسائی نقل کوي، تزوج الودود الولود فانی مکاثر بكم الامم. تاسو نکاح کوئ نو نکاح د هغې ښځو سره وکئ چې د هغې سره ستا طبیعت لګي، جوړم راځي، او بیا د هغې سره وکئ چې د هغوی نښې دا وي چې هغه ولود وي، بچي راوړي. فانی مکاثر بكم الامم، زه فخر کوم، زما امت ډېر دی، زه به د امت په دې خلکو فخر کوم. 10 کسان دي، یو خو پکې ټیک که نه، و چې یو دی یو غلط دی نو بیا به څه کوي؟ 10 دي خو یو پکې ټیک دی، نو یو خو پکې شته. 100 دي نو 10 پکې صحیح دي، 1 لک دي نو چېرته 1000 پکې صحیح دي، 1 کروڑ دي چې 1 لک پکې صحیح دي. نو فإني مکاثر بكم الامم، دا سوچ بالکل غلط دی. لیکن دا سوچ هم بالکل غلط دی چې الله تعالی چاله اولاد نه ورکوي، دې د الله نه ګیله کوي. بد الله په صلی الله ستا چې څومره کار دی هغه تا وکړو. یو سړی چېرته نیک بزرګ جیل نو په جیلي باندې خو د جمعې مونځ نشته دی، دا په جیل کې دی، دننه په جیل کې د جمعې د مانځه اهتمام خو نشته دی. نو د جمعې په ورځ باندې هغه خپل غسل وکړي، کپړې واغوندي، بیا را روان شي د جیل چې کومه غټ ګیټ دی پاکه ځای کې کښېني. چې کله د جمعې مونځ دته پته ولګي د جمعې مونځ ادا شو، به د هغه ځای نه را روان شي ځان له خپل ماسپښین مونځ وکړي. نو روزانه چې دی نو هغه دغه شان دي چې جمعې ورځ چې داسې چل کوي نو چېرته ورته هغه سوپرډنټ ویلی دی چې لکه دا ته څه کوې؟ د جمعې ورځ چې ته جامې واغوندې، غسل وکړې او را روان شي د جمعې د جیل په غټ ګیټ کې ناستې چې کله جمعې مونځ وشي بیا روان شي ځان ماسپښین مونځ وکړي، نو سیده ماسپښین مونځ ولې نه کوې؟ ناور ته به جواب کې ویل چې داسې چل دی وروره چې زما د وس مطابق هم دومره دي چې زما په وس کې داري د غسل وکم، زما په وس کې داري د کپړې بدل کړم، زما په وس کې داري دې ګیټه پورې راشم. و د دې ګیټ نه خو ماته چې کوم دی نو اجازت نشته او نه ماله څوک چې نه ګیټ کولاوهي او په ظلم باندې خو داسې په جیل کې یم، مظلوم یم. و زما دا وس دی زه به الله ته چې کوم دی ما نه تپوس کولی وکړي، زه به ورته دا خپل فریاد کوم چې پروردګاره زما دومره طاقتونه ما استعمال کړي دي و د هغې نه اخوا زما طاقت نه و. نو چې کوم انسان هغه د الله اولاد نه دی ورکړی و دا پته نه لګي، ولی چاته د دې قسمت پته نه لګي چې ډاکټر چې دی نو هغه ورته ووایي چې یاره جي بس ستا علاج نه کېږي. دا ډاکټرانو یو ډېره لویه غلط فهمي ده او ډېر لوی کم علمي ده چې دا انسان ته وایي دا لا علاج مرض دی. په دنیا کې لا علاج مرض نشته، هېڅ لا علاج مرض نشته. د مرګ پورې به د سړي علاج کې، د مرګ پورې دا ته چا ویلي لا علاج مرض دی؟ لا علاج مرض، ان الله انزل الداء والدواء فتداووا. رسول الله فرمایي الله تعالی بیماری را لګلې ده، د هغې سره علاج را لګلی. دوایي کوئ، علاج کوئ، اعتماد په الله باندې کوئ. ولا تداو بالمحرم، خو کوم شی چې حرام دی مردار دی په هغې باندې دوایي مه کوئ، علاج مه کوئ. شراب د هیڅ شیز دپاره استعمالول ټیک نه دي، د ظاهري زخم دپاره هم ټیک نه دي او د باطني زخم دپاره هم ټیک نه دي او د څکلو دپاره هم ټیک نه دي. بعضې خلک چې کوم دی، بعضې ډاکټران او بعضې حکیمان دا پلتو خلک چې کوم دی داسې چل کوي. د نن نه 1500 کاله مخکې د علاج معالجې دپاره دوایي ډېره کمه وه، ریسرچ په هغه وخت کې ډېر کم و. نبي علیه السلام صرف اشارې ورکړې. 1500 بعد چې کوم دی د بیمارو دپاره دنیا علاجونه راوتل. پخوا نه د کینسر علاج نه کېږي، اوس یې کېږي. پخوا نه د تور جړي علاج نه کېده، اوس یې کېږي. د ګردو علاج چې نه کېده، اوس کېږي. ریسرچ روان دی. ته چې د څومره وروسته مخکې روان یې په زمانه کې ریسرچ روان دی، دوایي نه ښکاره کېږي. ته بیا هم چې کوم دی زه وایي چې یاره شراب استعمال کو، پلان کې استعمال کو، پلان کې. لہذا شراب حرام شی دا بالکل استعمال ټیک نه دی. نه چا شرطونو ته ضرورت شته او نه د چا چې کوم دی نو آدابو ته ضرورت شته چې پلان کې شرحې چې کوم دی نو هغه دومره شرطونه لګولي دي، فتاوا عالمګیري او هندي دا لیکلي او دا لیکلي، چا ته ضرورت نشته. پیغمبر ویلي صفا خبره یې کړله
صحابو ته صفا خبره کړل، یو صحابي تپوس کړی، هغه نه صفا ورته جواب ویلی چې شراب مراب دا خو بیماری ده، دا خو بیماری ده، انما هو داء لیس بدواء، دا خو دوايي نه ده، دا خو دا د بیماری ده. ته بیماری چې کومه ده هغه ته دوايي وي. شاه ولی الله رحم الله نقل کې حجت الله البالغه کې چې کوم شی الله حرام کړی دی پاکي خیر نشته، کوم شی چې الله حرام کړی دی پاکي د انسان د وجود لپاره خیر نشته، نو چې الله حرام کړی دی خیر پکې نشته، ته څنګه حلالې دوايي لپاره ته پکې خیر راوباسي. الله د خیر او شر نه خبر دی، ته د خیر او شر نه خبر دی. الله تعالی درته ویلي دی د پیغمبر په واسطه ته بیان شوی دی، او ته بیا مې جنا یار دې کې دا چلې پدې کې هغه چلې پدې کې هغه چلې نه دی، استعمال بالکل ناروا دی دا باندې. ولیکن دا خبره هم 100% غلطه ده چې سړی دا بیماری نه ټیکيږي. د علاج لپاره مختلفې طریقې دي. دوايي کله بوټي استعمالول دي او کله لوټي استعمالول دي او کله ګټي استعمالول دي او کله دم استعمالول دي او کله دعا استعمالول دي. دعام دوايي ده، دمم دوايي ده، بوټي لوټي چې کومه ده استعمالول ډاکټرانو جوړي او شته بشمار دي هغه دوايي ده. لیکن کله کله دوايان ولا ستړی شي ځکه دا غریب دومره وسته وړاندې کولای نشي، ولیکن کله کله دمونو والا هم ستړی شي دا غریب هم دغه وسته. لیکن دوا نه علاوه دعا دا داسې یو شی دی چې دا ته کله وکې د خولې نه دې وځي دا برای راست پروردګار ته لاړ شي. چې کله پروردګار ته لاړ شي نو الله تعالی چې وګوري چې دا مخلوقات زما د ټولو اسبابو په استعمال سره بعد هم د دې شي علاج ونکو، لہذا راشه چې زه اوس روحاني علاج وکما، بس یو دم ورته کون وي سبا هغه کون شي نو وای سمشه، بس نه دوايي خوړلې نه سکړی ایسته رو موټ شي سبا کټ کې کینی. ډاکټر لړار چې تاسو خوړلې دی چې ما یې سم نه دي خوړلې، نه څه خو دې خوړلې کنه دوايي علاج اس په نه دي کړي، بس الله دې په اخر کې سوال وکړي پروردګار ماخه کې الله خکړم کنه وستا علاج نه کړي، تا ایجاد نه کړي، تا ته پته نشته ره. دې مطلب دا دی چې دوايي نشته ره، دوايي شته خو تا ته پته نشته، علاج شته خو تا ته پته نشته. ډېر خلک دي چې کومه هغه او تر دوايانو پته نه خپل وسو کې وکی خون نه. یو ساده باندې سړی هغه ورته لکه پلانکې شی وخوره مړه سبا ډاکټرانو پسې ګرځي دا پلانکې شی وخوره ما تا ته ګورم مړه ما دومره سپیشلیستانو له تلې ما چې هغه دومره سپیګمې وي چې غټي سپیګمې وي. سپیشلیستان یې سپیګمې غټي څنګه دغه دوی له دې کپنو والا د سپیګمې راخودلې یو طرف ته بل طرف ته او دا وګونه له راخودلې یو دوی د سپیګمې غټي شوی او دا وګونه غټ شوی. الله دې په ډاکټرانو رحم وکړي. طبيبان، ډاکټران، مولیان، سیاسي لیډران چې ټیک نه یې کنه ټول معاشره تباہي. یو مولا چې غلطه خبره وکړي ټول معاشره برباد کړي. سیاستدانان چې دا ګړې وړې وایي ټول معاشره تباہ کړي. او ډاکټران چې کله صحیح علاج نه کوي، صحیح دوايي نه لګي، بس دا وایي د لاسه هر څه برباد. او حکیمان چې ټول دغه سټیراید میراید ټکي او دغه اخوا دې خور کوي نو دوی بیا ځان لغړ کړي ځکه چې دا نو خدای بیا هم څه گزاره کوي، خو دا هومیوپیتیک والا او دا حکیمان چې دي دوی بیا د ډاکټرانو نه بدتر دي. دوی خو تش وختي طور د کار دپاره چې د وختي است علاج وشي زر د هغې دپاره هر شی چې کومه دی ورکوي دې مریض له زهر هم ورکوي. نو دوی خو په هغه کې دا به چېرته به حکیمانو کې به 10 کسان ښي او نور باقي هغه هم دغه چل ول کوي. دا معاشره چې کله دا حکیم ټیک شو، دا طبيب ټیک شو، دا ډاکټر ټیک شو، دا دمګر ټیک شو، دا مولا ټیک شو، دا مفتی صاحب چې کوم پتوی ورکړي دا لږ څه گزاره وکړه دې ټیک شو، دا داعي گزاره وکړه غلط کار نه کو، غلط دعوت نه کو، او دا سیاسي کمانډران لږ گزاره وکړه ماحول به ټیک شي. کنه چې وګورې چا باندې چې لاس دی جو بس کاته خراب. نو دا روحانیت ته لحاظ دا ګیله به د الله نه کوي چې مال الله لواز را نه کو. دا مو چې نبی علیہ السلام خدا فرمایي چې تاسو سو کوي، تاسو الواد ولا خزي وګورئ، تزوج الودود الولود، او پلان کې الواد نه کیږي چرته لور کیږي دا خپي ګیله کوي، کله د خزي نه ګیله کوي، کله د ماحول نه ګیله کوي، کله د معاشري نه ګیله کوي، نو کله د الله نه ګیله شروع کی چې پروردګار کومه فیصله تکي دا فیصله غلطه را نعوذ بالله زما په باره کې.
الګ دې چې مو آیا پروردګار ستا فیصله بالکل ټیک ته، خو زه درنه بیا هم زوی غواړم، پیغمبرانو درنه غوښتلی دی زه درنه غواړم، زکریا علیه السلام درنه غوښتلی زه درنه غواړم، ابراهیم علیه السلام درنه غوښتلی زه درنه غواړم. داسې وایه، ګیله مه کوه، خپل ځان وړاندې کړه. زکریا علیه السلام پروردګار ته خپل ځان وړاندې کړي، پروردګاره یخته مې سپین شو او هډوکي مې زاړه شو او وارث مې نشته دی، مال یو وارث راکړه. ابراهیم علیه السلام ته فرمایي پروردګاره مال وارث راکړه. داود علیہ السلام فرمایي پروردګار مال وارث راکړه. خو د دې مطلب دا نه دی چې هغه ګیله کوي، خپل ځان وړاندې کوي زه عاجز یم، زه کمزور یم، زه ضعیف یم، ما کې دا دي، ما کې دا کمزوري ده. پروردګاره ته باقي زه پانی یم، ته باقي زه پانی یم، تا باندې زوال نه راځي، ما باندې زوال راځي، ته نه ختمېږې زه ختمېږم، تا باندې کمزوري نه راځي، ما باندې کمزوري راځي، په ما باندې د عمر اثرات راځي، گردش د زمانی راځي. پروردګار زمانه عمر څه نشي ویلی تا ته، ربه تا ته د الواز ضرورت نشته، ما ته د الواز ضرورت دی، تا ته د وارث ضرورت نشته، پروردګار ما ته د وارث ضرورت دی. هر څه ستا دي او دا هر څه زما نه دي، زما نه پاتې کېږي. پروردګار ستا نه پاتې کېږي، تا ته پاتې کېږي، خو زما نه پاتې کېږي، بل ته پاتې کېږي. نو پروردګار زه کمزور او عاجز یم، مال سره که مال بچی راکه، مال اولاد راکه، مال زوی راکه. دا نه چې ته به دا نه غواړې، دا به کې علاج به هم کې، دوا به هم کې، دم به هم کې، هر څه به کې غواړې به په شریعت چې کومه شی جایز دی به غواړې. لیکن دا ګیله به نه کې چې پروردګار مال بچي ولې نه راکې او زما لور وشوه او زما دا وشو، د الله په فیصله راضي نه یم، دا به نه کې. دا ګیله ده، دا د شریعت خلاف ګیله ده، دا شرک دی، دا د تقدیر خلاف فیصله ده. الله چې کوم فیصله کې ته په هغې ناراض یې. لہذا دا د ښځې او د خاوند اولنۍ خبره ده چې دوی به مینه او محبت زندگی تېروي. خو ما تاسو ته د مینې د محبت زندگی به هله تېرېږي چې کله ښځه خاوند ته خاوند وایي او خاوند ښځې ته ښځه وایي. د دې نه علاوه مې بله ښځه نشته دی او د دې نه علاوه مې بل خاوند نشته دی. او چې کله د سړي بلا ښځې وي او چې کله د ښځې بلا خاوندانو میړونه وي، نو د هغوی په منځ کې څه مینه محبت راشي چې ته په موبایل باندې د 15,000 کسانو سره خبرې کوې، د 1500 کسانو سره خبرې کوې، ته پردۍ ښځې په یو در په بل در باندې ګرځې، د یو د بل نه چې کومې پرده نه کوې، او بیا خاوند ته وایي چې تا هم چې کومې 1500 ښځې دي، ستا هم د بې شماره خلکو سره رابطې دي. نو دا زندګي نه جوړېږي بیا. نه د ازدواجي زندګۍ د ښځې او د خاوند په منځ کې کوم مینه ده، نه هغه حاصلېږي، نه سکون او اطمینان حاصلېږي، نه عزت حاصلېږي، بلکې زندگی به نوره پریشانه کېږي. هر ورځ یو ځای پریشانی به زیاتېږي. دې موبایل او دې تعلقاتو ګوره زندگی برباده کړه، د ښځو زندگی هم برباده کړه، د خاوندانو زندگی هم برباده کړه، معاشره هم برباده کړه. د فتنې او د فساد چې څومره ذرایع دي ټول استعمالېږي. نو ځان په دې کې څه برابر کړه. د دې وجه نه نبی علیه السلام فرمایي د ښې ښځې صفتونه چې نقل کوي نو څه وایي؟ وایي ښې ښځې ته د ښې ښځې صفت دا دی چې کله ته کور ته راشي ځان نظر ته الیها، چې کله ته ورته وګورې نو ته په هغه داسې حالاتو کې وینې سیرتن صورتن چې ته خوشحاله شي. سیرتن صورتن یې وینې، خړته مې په سپېږمو باندې ښکته پروت نه دی، خاوند ته چې دی نو څه دی قار نه دی چې دا ولې کور ته راغی، ولې زما چې دی نه خپل ګپ شپ خراب شو. نه بل څه داسې تعلقات دي، خو چې کله خاوند راشي چې وګوري بس د دې ټولې خبرې شرعن ادبن اخلاقا برابري، به دی خوشحاله شي. اذا سرت الیها بس ته خوشحاله شي چې ته وګورې. او چې کله ته امر وکړې نو اطاعتها، بیا یې خبره مني، ټیک ته جي بالکل صحیح خبره ده. او چې کله ته بهر یې وین غبت عنها، چې تر دې نه بهر یې نو ستا هم حفاظت کوي، ستا عزت او د خپل مال حفاظت کوي، د خپل جان حفاظت کوي، د خپل ځان حفاظت کوي، د خپل کور حفاظت کوي. بیا فسادي نه ده. نو بیا په دې کور کې خیر او برکت دی. او چې کله خاوند راشي چې وګوري نو ښځه په داسې حال کې ویني چې دی سخت پریشانه شي، شرعا غلطه وي، اخلاقا غلطه وي، ادبا غلطه وي، او یا دا چې خوی داسې دی، مزاج داسې دی، بس دی پریشانه شي. او کله چې ته حکم کوي د حکم نه مني، خیر خواله راځي چې که سخته ده نو هم سخته را، او که راحته ده نو هم راحته را.
ګیله به نه د الله نه کوي نه به د یو بل نه کوي، زندګي به تېرېږي. په دې سواد کې یو باباجي و، د هغه چېرته مازدیګرې مېلمانه راغلي دي، مازدیګر د مانځه نه مېلمانه راغلي، په پردي کور باندې 18 مېلمانه څه په پردي کور باندې 18 مېلمانه یې سم نه دي، خو په خپل کور باندې یو مېلمه چې کوم دی نه هغه بیا سم غټ توپي. د دې خبرو په خیال ساتئ، دا بعضې خلک چې دي بعضې خلک اره دې خبرو سوچ بالکل نه، دا بالکل ناروا خبره ده. د دې خبرو به لحاظ ساتئ. نو مېلمانه راغلي دي 18 کسان دي، باباجي کور ته تللی دی. چې کور ته تللی دی نو باباجي ته ښه پته ده چې په کور کې خو هېڅ هم نشته، خو راغی وایي چې راشه د اطاعت په وجه باندې چې د ښځې او د خاوند په منځ کې اطاعت وي، نو د اطاعت په وجه باندې خیر او برکت په دې کور کې نازلېږي. نو اول راشه په دې باندې عمل کوم، انشاءالله خیر او برکت به راځي. نو د هغه دوه بیبیانې وې چې راغی دننه اواز یې وکړو چې جي مېلمانه دي 10 مېلمانه دي ماښام دپاره. ښه جي حیران دی دوی څه کوي؟ ته ګوره زه ګورم په کور کې خو هېڅ هم نشته، خو چې دوی څه کوي؟ ناوه ته دا نه وایي چې راوړه چې پاخه کړو که نه، الله دې داسې داسې که تا سره وړي دي، ته خو داسې یو خو دا دی چې ځان اکبر باچا لټ جوړ کړی هغه نه یادوي، بل دا چې محنت کوي هر څه کوي خو سب شته نه، یا بعضې کارونه دي سړی کوي چې د هغې سره نور څه نه کېږي. دا یو خبره یاد ساتئ. د درس و تدریس سره تجارت نه کېږي، د درس و تدریس سره تجارتونه نه کېږي. بس تش دغه یو کار پکې درس و تدریس پکې، که نه تجارت ته چل مونږ له هم راځي. چې یو سړی د پیسې ګټلی شي مونږ نه شو ګټلی، خو لیکن دې څه بل کار نه کېږي. کله به غم، کله خادي، کله لیکل، کله سبق، کله درس، کله بیان، کله څه کله څه دې څه نور څه نه کېږي. بس 24 ګنټې ټایم به ول ورکړې نو په تا بس 1 منټ سبق لګي، او چې ته ول 1 منټ ټایم ورکړې او 24 ګنټې دې بل طرف ته ورکړې، نو هغه ملا چې دی نو هغه علم علم والا نه، هسې پالتو شي، هسې تش دستار چې کوم دی ملا تاو کړی ول دي، هغه خپل استاد دی غریب بې دستاره دی اوس. نو باباجي غریب هم داسې دی کار کسب خو چې کوي خو باباجي تو پاتې کېږي. یوې ښځې تله بس هغې لرګي راغونډ کړي دي، اور یې بل کړی، او هغه بلې ښځې چې دی نو هغه لوښی انځلی دی، اوبه یې پکې راوړي دي او په هغې نغري یې ښودی. باباجي دوی ته دا نه وایي چې دا تاسو څه کوئ، دا مې نو اوبه دا ګرمې اوبه ګوټي، خو چې کله دوی دا څه کار کړی دي ناګهانه چا دروازه واله به دی چې بار ته راغلی چې ګوري یو سړي 8 دړۍ دا چاولي بیګمۍ چاولي راوړي دي چې دا بالکل پاکې صفا دي، سپ لوښي ته اچول غواړي، صحیح ده، وایي دا چاولي واخلئ. بس بیا ما کوئی څه نه دي ویلي، چاولي ترې راغېستې دي او پاکې انځلي دي او مالګه مالګه او دغه اوس چاولي بندي کړي. باباجي چې اوس بیا تاویږي دروازې نه بهر ته وځي چې ګوري ناګهانه چېرته چا په ځنګل کې یا شام یا لیټ ځنګلي چرګ وشتلی دی، یو غرب وشو باباجي مخې ته ولید زخمي شوی دی، ایسته د کور ته راغی، چاړی راواخېست حلال یې کړو، چرګ یې ورته ور کېښودو. ماسخوتن چې دی راغی تپوس یې ترې وکړو چې تاسو دواړو خو دا غږ ما ته ونه کړو چې ته څه راوړئ چې پاخه کړو، تا ته پته نشته په کور کې څه نشته، او بیا د هغې نه بعد د یقیني درته پته ده چې په کور کې څه نشته، یو اور بلی بل تش اوبه راوړي. نو هغه دواړو ورته ویله چې ګوره زموږ په ذمه باندې صرف دا کار و چې اور بل که او دا پتیله راوړه دا پسې پې کېده. د دې نه اخوا چې کوم نور زموږ ډیوټي څه نه وه، ځکه تا ته پته وي څه نه و، اوس که د دې نه اخوا تا دا ویله چې دا څه کوئ نو دا جرم به ستا وي، خو که د دې نه مخکې مونږ ویله چې ته راوړه نو دا جرم به زمونږ وي. لہذا تاسو چې کوم دی نو خپل جرم ونه کړو، مونږ هم خپل جرم ونه کړو، بس الله خیر او برکت نازل کړو. یعنې نن زمونږ کورونو کې خیر او برکت ځکه نشته دی چې زمونږ د ښځو د خاوندان په منځ کې دغه حالت دی، دی که نه دی؟ بل هر درجې اسراف شروع دی. خلک وایي سعودي عرب داسې شو، سعودي عرب داسې، سعودي عرب نه، دا دې ښځو دا سعودي عرب بند کړو در باندې، دې ښځو چې دی نو په یو اختر کې دا د سعودي عرب دا لوښي چې دي دوی د خپلو ښځو له چې کوم دا پیسې رالېږي بې تپوسه، دا تپوس یې دې کړی دا تاسو دومره کپړې اخلئ څه دپاره اخلئ، دا په میاشت کې د 40-50 روپۍ چې کوم دی د کور د خرچې نه علاوه تا سره وي تا څه کړې، دا تپوس یې چا کړی دی؟ نه دی کړی. دې اسراف، دې تجاوز، دې سرکشۍ، دې بغاوت دا کورونو کې برکت ختم کو.
بلکې په دې ماحول کې برکت ختم کو. د ماحول چې کومه پیسو راتللو ذرایع وکنه هغه ورو ورو بندېږي. دا ولې بندېږي؟ دا چې کوم دی نو ټول خلک مصرفان شو، اسراف کوي. او دا اسراف دا د زیو د لور د وجې نه دی، دا د ښځې او د خاوند د وجې نه دی. ښځه خاوند ټیکو نو زوی به هم ټیکي، لور به هم ټیکي، لاندې ماحول به هم ټیکي. او چې ښځه خاوند ټیک دی نو لاندې ماحول به ټول بربادي. نن زمونږ هر څه چې کوم دی نو آداب ټول ګډوډ دي. د دې وجې په ځان باندې رحم کول پکار دي. او بیا فرمایي نبی علیه السلام د نکاح په کولو کې دا سوچ نه، اذا اتاکم ممن ترضون دینه و خلقه فانکحوه الا تفعلوا تكون فتنه فی الارض وفساد کبیر. که فرض که د ښځې طرف ته وایي د جنۍ طرف ته چې تاسو تش د دنیا د اغراضو دپاره د خواهشاتو د پوره کولو دپاره چې کوم دی خپل لور او خور په نکاح باندې ورکوئ نو دنیا به ورانېږي. هلک هلته وایي چې د دنیا د فایدې دپاره د دنیا د اغراضو دپاره د خپل پوره کولو دپاره تر دین او د اخلاق او د سیرت او د صورت خیال نه ساتي نو معاشره به صحیح بربادي، صلابت طلاق پر راځي، ستا کور به وراني، ته به پریشان یې، ماحول کې به نقصاني. خو که فرض که تر دین لحاظ وساتي، د سیرت او د اخلاقو لحاظ وساتي، د پیغمبر د سنت مطابق ته وایي چې د نکاح کولو کې دا د فایدې دي، اغض للبصر واحسن للفرج، د دې دپاره کول غواړم نو بیا به ستا په کور کې هم خیر برکت وي، په معاشره کې به خیر برکت وي او زندگی به دا به ډېر برابر تېرېږي. خو که داسې نه وي نو بیا به کاته سوي دا به خراب وي. کوشش پکار دی کورونو کې ښځو له خاوندانو له چې دې خبرو لحاظ وساتي. ښځه دې په ځان کې دا آداب راولي چې کوم آداب د خاوند دي عادي پوره کړي. د کور حفاظت یې کوي، د ځان حفاظت یې کوي، د بچو حفاظت یې کوي، د هغه د مال حفاظت یې کوي، د خاوند نه دې پیسې نه پټوي. او که د خاوند د دې لپاره پټوي چې دې له جمع کوم ځکه د خاوند د لاس ویښه نه دی، دا بیا ډېره ښه ښځه ده چې د را لاس ښه نه دی، د نه پټومه بله ورځ په کار راشي، بله ورځ چې هغه ګیر شي ورته وایي پیسې نشته دی، وایي دا واخله، وایي دا چېرته وایي دا ما ستا نه پټې کړي دي. پټې کړي نه دي، دا ما تاله ساتل دي ځکه ستا لاس خوښې دی. که تاله 1 لک روپۍ راځي 2 ورځې نه نو داسې ښځه ښه ښځه را. لیکن که داسې ښځه را چې هغه هم پټول کوي هم غوښتل کوي او چې کله خاوند مجبوره شي نو بیا هغه ته وایي چې بس شرمېږه، دا ډېره پلیته ښځه ده، ډېره خوشې ښځه ده، دا ډېره بدکرداره جهنمي ښځه ده. که فرض که ښځه خپل حقوق سرته ورسوي چې هغه د خپل چاردیوارۍ کې چې کوم د خپل ځان راټینګولو کوشش وکړي، د خپلو غوږونو د سترګو د دماغو د سوچونو تش د خپل خاوند سره تعلق کوشش وکړي. او خاوند هم دغه شان دی، خپله ډیوټي سرته رسوي او د خپلو خواهشاتو د نظر او د سوچونو د فکرونو د هغې چې کومه دی څه وکړي خیال وکړي نو په دې کور کې به خیر او برکت وي. د دې ښځې او خاوند زندګي به ډېره برابري. د دې د وجې نه به دې کور نه چې کوم د خیر او د برکت چینې روانې شي، سکون او اطمینان وسوي، دا به حاصل وي. نو الله تعالی دې زموږ داسې صفات نصیب کړي چې کومه شادي شوده دي نو هغه دغه شان دي الله تعالی برابر کړي، او چې کومه اوس ځان په دغې مسله کې داخلول غواړي نو الله تعالی دې هغوی طرفینو کې چې کوم د ښځې او د خاوند کوم صفات دي په هغې دې ول الله نکاح ورکړي. نو هله به زندګي سوي برابر وي. کوشش دا وکړي د موبایل لا استعمال ټیک کړي د الله دپاره. په دې کورونو کې دې ښځو صحیح دا کوم موبایل دي نو د دې نه د خبرو نه علاوه پې نور د جاخې پرېږدئ. څومره معاشره چې خرابه ده د دې نه خرابه ده، څومره ماحول چې خراب دی د دې نه خراب. که د خبرو دپاره خو څه مسله نه ده، لیکن که ته دا موبایل د دې دپاره استعمالوي چېرې ته پې نور څه تعلقات عامه جوړې یا پې نور څه د ګناهونو کارونه کې نو ګورئ په دې چې کور کې د خیر د برکت او د راتللو تمه چرته مه کوئ، سوا د دې نه چې شر به راځي، فساد به راځي. او که نه په خپله ورته ګورئ، په دې خپلو سترګو ورته ګورئ چې دغه کورونه بیا څنګه دي. او که خاوند داسې د اوسي چې هغه په خپله ناست دی او دغه شان دي کوي نو بیا خو دغه دله وجل پکار دي چې دا دله دا په کور کې څنګه دی. چې ته ورته په خپله ښه ګورې او ته ولې په خپله داسې موبایل راوړې ورته وایي چې خیر دی څه خاص خبره نه ده او داسې کوه، څه ضرورت دی ښځې ته؟ دی بې کومه بزنس کوي؟ دا کومه چې دی نو د دې کمپنیانې کارخانې پې چلوي چې تا ول هغې له داسې موبایل راوړی دی چې هغه موبایل د خبرو نه علاوه خبرې کمې او نور ارامېتوب پکې ډېر دی. مه راوړه ولکه سیده ساده وله ورکړه. خبرې دې مقصد یې ښځې نو دا واله، او که نعتونه اورېدل دې مقصد یې تلاوت او ترجمه اورېدل دې مقصد یې ریډو به درله راوړم.
او کاسه رامیتوب کول مقصد دی نو بیا خاوند بیا په قلاره کې نه بیا دې سموي دا زما خزه ده پردې خزه ده او بل ته حواله ده ستا خزه نه ده کله ستا خزه نو ته بیا دې د دې خبرو خیال ساتي او کدا نه دي چې نه چې لکه مال به خامخا راوړي زما به شوق ته ته به سکه ها سړی دومره خبر نه دی چې جنکه څومره په دې آرامیتوب خبر دی اوسو ها پدې دا غوته د سبحان الله د پاره ده د اشارې د پاره ده د موبایل د پاره نه د ټولو ته پدې لګي دا راویتوب دي شروع کړی دا غوته دا مسبحه وا لیکن دا وسه شو دا مسبحه نه شو دا فاحشه شو دا قبیحه شو دا د فاحش او د قباحت نه ډکه غوته شو ټول ورځ پته دا راویتوب نه کې نور دا خو سبحان الله د پاره دا خو د اشارې د پاره دی نو خو مسبحه چې پدې به تسبیحات وي ته ولګېدلې هغه ګوتې چې سبحان الله الحمدلله الله اکبر د پاره وي هغه ټول تا د ګناه د پاره شروع کړې ګناه پې استعمالې ګناه پې اصلې ګناه پې کې د ایماندارۍ پته په دې ځای کې لګي د خلکو مخې ته څوک ګناه نه کوي ها د خلکو مخې ته څوک ګناه نه کوي چې وس نه وي د خلکو مخې ته ستا وس نشته چې دې وس نه وي نو اله ته ځان له کښېنې پته به دې ولګي چې ته وایې چې بابا مې نه ني ماما مې نه ني کاکا مې نه ني ښځه مې نه ني خاوند مې نه ني ورور مې نه ني تره مې نه ني استاد مې نه ني حکومت او قانون مې نه ني اے فرشتي او پیریان مې نه ني څوک دی دي الله خو دې دي کړه اوس به د ګناه پته ولګي ته ګناه کې کنه کې مسلمانۍ دې ته وایي د چا د لاسه سنه کې دا څه مسلمانۍ ده د چا د لاسه سنه کې خلک ولاړ ته بسوک پلار ولاړ ته بسو کې خاوند ولاړ ته بسو کې خزه ولاړ ته بسو کې مشر ولاړ ته بسو کې قانون دی په سر باندې ته خو یریږي خو چې کله هیڅ څوک نه ټول قانونونه چې دی یو طرف ته دی صرف یو الله موجود دی په تا باندې نظر دی په دغه وخت کې تا پته ولګي د مسلمانۍ څنګه مسلمانۍ دغه وخت کې مسلمان یا سم مسلمانۍ الله تعالی دې موږ مسلمانان کې عمر البلاغ